حاجی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه ټاپک چې دی هغه اباوت فری ریډیکل دی. فری ریډیکل څه شی دی؟ وات از فری ریډیکل؟ فری ریډیکل څه ته وایي؟ هاو اټ از فارم، دا جوړیږي څنګه؟ هاو اټ از فارم، فری ریډیکل دی څه شی او جوړیږي څنګه؟ ایکسپلین یور آنسر ود ایگزامپل. خپل آنسر په ایگزامپل ایکسپلین کا. فری ریډیکل څه شی دی او دا جوړیږي څنګه او ایکسپلینیشن یې وکړه، خو ایگزامپل باندې وکړه، ځکه بغیر د ایگزامپل نه ایکسپلین کیږي. ښه جی، فری ریډیکل. فری ریډیکلز آر ایټمز. فری ریډیکل څه دي؟ دا ایټمز دي. فری ریډیکل آر ایټم، دا ایټمز دي. آر گروپ آف ایټمز، یا د ایټمونو ګروپونه دي. یو ایټم دی یا گروپ آف ایټمز، مطلب یو ایټم دی. لکه فار ایگزامپل دی ګورئ، یو ایټم دی، ټیک شو کنه؟ دسه ګورئ یو ایټم دی یا گروپ آف ایټمز دی، مطلب دیونه سیوا ایټمونه دي. ټیک شو کنه؟ په خبر ځان په کوئی فری ریډیکل سره ایټم دی یعنی جدا جدا سنگل ایټم دی یا گروپ آف ایټمز دی. لکه دسه دیټ هیز چې پاغه باندې ا سنگل الکترون. صحیح په دا ګوره ها، دا نه دا سنگل الکترون دی، دا بچل پاس نکړي، دا سنگل الکترون وای، دا ډاټ وای ډاټ. خدا الکترون اصل کې د اخرنی شیل کې په کوم ځای کې؟ اخرنی شیل کې. خدا یاد ساتي چې په دې اټم په چارج ګوره نه چارج په د دې مخ کې مونږ ویلو کنه. سپوز که په باندې پازټیو چارج دا بسو کې دا به کیټاین شاباس، کیټاین به سبي. کچره په باندې نیګټیو چارج دا به اناین شاباس. خو دې ځکه چې کله پازټیو یا نیګټیو چارج ته وایي چې دا چارج دی. خو دا یاد ساتئ چې په دې ځکه په فری ریډیکل باندې به چارج نه وي، په دا باندې به چارج نه وي. دا الکترون په اخرنی شیل کې او دا ایکسایټډ الکترون یعنی انرجیټک شی به انرژي ورته ملاوي شي. عام الکترون به پاوډر موشن کې نور الکترون نشته کنه. خدا به صحیح دا به انرژي فول الکترون دي کې انرژي ډیره زیاته، دا به انرژي فول شوی، انرژي ورته ډیره زیاته ملاوي شي، ایکسایټډ شی به په کیمستري کې چې کله الکترون یا اټم د انرژي ډیره ملاوي شي مونږ وایو دا ایکسایټډ شوی دی. څه شوی دی؟ ایکسایټډ شوی دی. نو ځان بیا پوهه. فری ریډیکل چې دی دا سنگل ایټمز دي یا ایټم ګروپ دی. لکه فار ایگزامپل دې یو ګروپ دی چې هغه باندې صحیح سنگل الکترون بل پاس نکلی شوی. خدای الکترون اصل کې پاوډر موشن کې خو چارج په دې زونه نه. سمپل خبره. فری ریډیکل هغه ګروپ دی، هغه ایټم دی یا ګروپ اف ایټم دی چې هغه باندې لپاسه مونږ یو ډاټ لیکلی، یو سنگل الکترون په لیکلی، یو ان پیر الکترون مونږ لیکلی. څه په لیکلی؟ ان پیر الکترون، لکه سنگل یو الکترون په. وس دا how it is represented، دا به ریپرزینټ کیږي څنګه؟ موږ دا څنګه بدلېږي؟ دا فری ریډیکل دی. کیټاین خو دې ریپرزینټ کیږي چې لپاسه په پازټیو چارج وو، اناین دې ریپرزینټ کیږي چې لپاسه په نیگیټیو چارج وو. فری ریډیکل به څنګه موږ پریزنټ کوو؟ څنګه به ظاهر وو؟ ریپرزینټیشن مین ظاهرول. نو it is represented by putting، دا ریپرزینټ کیږي چې کله موږ ولیکو یا کیدو ا ډاټ اور سپیشی په ایلیمنٹ یا په مالیکول یا په پاسه یو ډاټ دی ته ګورې سنگل الکترون ته ډاټ څه ته وایي؟ ګوره دا ډاټ نه، ډاټ مین په اوټر موشن کې چې کوم سنگل الکترون هغه. نو ګوره ما په لیکل دی پاسه. نو دا به فری ریډیکل، دا به تاسو په ځین کې دا به تاسو لري وسنا چې کله په اوسس پاسو چارج کیټاین دی، په یو سپیشی نیگیټیو چارج یې نه دی، خو چې لپاسه به چارج باز نو لپاسه به جدا یو الکترون ورغات ونه یو الکترون، دا به صحیح فری ریډیکل وای. سبای فری ریډیکل وای. was how it is formed، جوړیږي څنګه، فارمیشن څنګه. free radicals are formed by homolytic fission. دا خبر یادول غواړي، دا د homolytic fission په ذریعہ ماتيږي، جوړیږي. homolytic fission څه ته ویل شي؟ ځان پوهه کې. homo mean same، homo mean fission mean break down یا breaking down، ماتېدل. homo mean same، homo mean same او fission mean break down یعنی ماتېدل. د چا ماتېدل؟ د بانډ ماتېدل، یعنی equal breakage of the bond. ګوره زموږ سره یاد ساتي، زموږ سره چې کله دوه اټمونه اټیچ، سپوز A او B یو اټم دی،
A او B په دې کې دا یو element د سی چې د الکترون ځان ته اټریکټ کوي یا A دی یا B دی دا په الکترونیګیټیویټي باندې پته لګي نو په دې ټایم کې دا باند چې مات شي کنه دا باند الکترون هغه طرف ته لړ شي مطلب دلته چارج نیگیټیو چارج راشي دلته پازیټیو چارج راشي دې ته هیټرولیټک فیوژن وایي یعنی باند ایکولی مات نشو ان ایکولی مات ځکه مات شو هغه د الکترون ټول بي ځان ته راکول دې ته شي هیټرولیټک فیوژن څورته وایي چې کله الکترون دي چې ټول یو طرف تر اټریکشن د باند هغه ته شي هیټرولیټک فیوژن وس کچره دي سه اټمونه سپوز په یو شان اټمونه دوانه یو شان اټمونه دي نو په دې کې د صلاحیت نشته چې یو الکترون ځان ته راوکاږي دا باند مات شي د الکترون دلته راشي او د الکترون دلته راشي دې ټایم کې چې کوم باند مات شي ته هومولیټک فیوژن وایي په هومولیټک او په هیټرولیټک ځان پواکي فری ریډیکل جوړیږي په هومولیټک فیوژن باندې فری ریډیکل جوړیږي په هومولیټک فیوژن باندې او په هومولیټک فیوژن چې فری ریډیکل جوړیږي نو په دې کې د الکترون چې دی سپوز دا باند دی د الکترون دا دوه د یو اټم دلته دی یو اټم دلته دی نو د الکترون دوه دا باند ایکولی مات شي نو د خپل الکترون ته لړ شي او د اټم خپل الکترون لړ شي ایکوال ډیسټریبیوشن اف الکترون شي یو شان تقسیم شي د الکترونو په یو باند کې دوه الکترون په یو باند کې نو دا یو الکترون دی یو اټم لړ شي بل الکترون دی بل اټم لړ شي دې ته هومولیټک فیوژن خو کوس دلته کې جدا اټم دی دلته چې بل شانتي اټم دی لکه ته A دی او دلته B دی دواړه بدل دي وس په A B کې سپوز B کې طاقت شته لیکن ځان راکو دي شي یعنی الکترونیګیټیو دی که مسته کوم وایي چې الکترونیګیټیو دی الکترون راکو دي شي نو بیا څه نو شي دا باندې چې کله مات شي دا دواړه الکترون هغه طرف ته لاشي د کم یو الیمنت چې الکترونیګیټیو دی نو په دې ټایم کې باند ایکولی مات نشو ایکوال ماتېدل دی ته وایي بریک کېدل دی ته وایي چې دا باند په منځ نیم شو د خپل الکترون واغسو د خپل الکترون واغسو هغه به هومولیټک فیوژن چې هغه فری ریډیکل جوړیږي خو په هیټرولیټک فیوژن کې به صحیح دا باند چې مات شو کوم چې دوه ډیفرنٹ اټمونه دي د الکترون ټول یو طرف ته شفت شي نو هغه ته هیټرولیټک فیوژن وایي نو په امسیکیوز کې ورته راځي چې هومولیټک فیوژن په ذریعہ باندې کم باند جوړي کم سیس جوړیږي کیټاین جوړیږي اناین جوړیږي که فری ریډیکل جوړیږي یاد ساتئ په هومولیټک فیوژن باندې څه جوړیږي فری ریډیکل جوړیږي په هومولیټک فیوژن باندې فری ریډیکل جوړیږي پرې خبره پوه شوې کنه چې فری ریډیکل جوړیږي په هومولیټک فیوژن باندې هومولیټک فیوژن مطلب دا دی چې دا باند چې کوم مات شي الکترون هر یو اټم خپل الکترون والی او مین سیم فیوژن مین ماتېدل ټیک شو کنه هاو سازو ایکسپلینیشن کو په ایگزامپل باندې د ټول ناول خدای ساتي دی خبر د لول راشي دغه مخکې چې فری ریډیکل از ا ریاکټیو سپیشي فری ریډیکل ډیر زیات ریاکټیو سپیشي دی بالکل چې په ځای نه پاتې انډیپندنټلی نه ایگزیسټ دی بخامخه ګرځي ځان چې بچا سره ریاکټ کوي ریاکټیو سپیشي مين چې بخامخه چا سره ریاکشن کوي نو دی وجنه اټ اټیکس ان اویلیبل سپیشي دغه چې مخه د سور زی په هغه باندې اټیک کوي او ریاکشن وسره کوي مثال منظری دی کنه لکه د دې سره منظره چې مخه له سور هغه بس د مخه سره ختم کړي دا فری ریډیکل یو منظره سره د ډیر زیات ریاکټیو د ډیر خصناک د ډیر انرژي په دې فری ریډیکل کې ما تاسو ته ځکه چې الکترون څه شي انرژیټک شي دي نو دی وجنه چې د مخه ته سو کوم راځي په سپاغه ټیک او بس چې خپل فائدې تی والی نو دی وجنه مونږه چې کله فری ریډیکل جوړیږي کنه ګوره اگزامپل باندې ایکسپلین کوم چې کلورین مالیکول سپوز ما ایگزامپل هغه هغه فری ریډیکل فارمیشن کوي څنګه کوي ګوره دا کلورین چې په د باندې سن لایټ یا یو وی لایټ پولېږي نو دا ماچ چې کله ماچ کنه ګوره زه تاسو په ډایګرام ظاهروم دا کلورین مالیکول دی دا په یو باندې اٹیچ دي دوه یو شان اټمونه دي په د باندې سن لایټ ولګید څه ولګید که سن لایټ نه 400 ډیګري سی هیټ ولور کوم یو شی دی یو خبره ده نو دا باندې ماچ خدا ماتيږي هومولیټیک فیوژن کیږي یعنی دا اټم دا باندې مات شو اصل کې دا باندې دوه الکترون جوړي یو الکترون دار یو الکترون دار نو دا الکترون چې هغه د طرف راشي او دا الکترون چې هغه طرف ته لاړ شي نو دی وجنه دوه کلورین ریډیکل جوړ شي سو جوړ شي وسو کلورین ریډیکل مثال د منظری ده د په ځای باندې کیږي مخله سور زی بس هغه خو سو په اشتره منځله لړکړې نه د میدان نه بس ګوره فری ریډیکل یو ریاکټیو سپیشي بار بار ریاکشن کوي therefore it attacks an available species مخه تور د سرازي پاغه اٹیک کوي
لایک سه لکه سپوز د سټیج 4 په خطر راغی زیاتره په اټماسفیر کې دا پروسس کم نه ځکه مالي کړي سوی ګیس ته سټیج 4 دا فار ایگزامپل مخه لورغی په ایر کې نو سبو کې کنورټ دا سټیج 4 به هم وس فری ریډیکل د کنورټ کی څنګه به کنورټ کی ګوره سیل ډاټ فری ریډیکل لیکدا په دا ټیک وکی چې پتا ټیک کې ګوره ځان پوهږي حدیث کې دا سټیج 4 مو زیدس لیکم ګوره ښکاری کنه تاسو ته دا سټیج 4 دی دا ما په سنگل بڼ باندې سلور اټمونه اٹیچ کړو دا کلورین ریډیکل دی سره وس دا کلورین سپیشي د چې هغه ډیر زیات انرژیټک دا ریاکشن کوي ډیر شو په دې ځبان اٹیک وکړي جو هومولیټیکلی دا باندې مات کی څوکي نو چې دا باندې مات شي ګوره د دې نه بس جوړ شي CH3 او دا هومولیټیکل چې ماتي کې بر بس راځي وس دا H هم په فری ریډیکل جوړ شي خو دا فری ریډیکل او دا الکترون یوز شي نو دا څه شو HCl شو نو دلته بل فری ریډیکل پیدا کوي ځان روخ کوي پر ځان په دور ځان بل نه چې ځان سټیبل ټیک شو کنه څه شو دی کلورین ریډیکل دوباره په CH4 اٹیک وکړو داغه نه ځان هایدروجن نو وستو ځان HCl کو داغه نه فری ریډیکل جوړ کو وایي به خبره وسیمللی دغه شانتي فری CH3 ډاټ مطلب کوم د چې موږ سوایو فری ریډیکل ورته وایو اگین ریټ دی بیا مثال حق منظره ده منظره خو یو نه کنه په هر ځای کې ډېر شي یو منظره خو نه ده کنه دا یو منظره دا بل منظره راغی بس دا CH3 چې دوباره ریاکټ شي د چا سره د بل سپیشي سره په لار او سم لیک بس دا سلیټ کی and reaction continue till free radical is removed او دا ریاکشن به تر هغه پورې رواني دا منظره به تر هغه پورې په خلکو اٹیک کوي چې تر څو پورې تا دا منظره د منځويسته نه کنه چې دې سکول ته منظره راشي مستاسه خل دته بسوي او دته بسنوي مخله له څو پورې په هغه اٹیک کوي چې څو پورې د منظره موږ ولې دی بیا نه سٹارټ کی نو فری ریډیکل مثال هم د منظري دی د چې جوړیږي د چې جوړ شي غوسه شي د چې جوړ شي صحیح غوسه ریاکټیوي انرژي وسره په لار ول سمخ لورځي بس کړست پورته کوي چې څو پورې تا دا فری ریډیکل د مخ نه وسته د ریاکشن رواني او د چین ریاکشن کیږي او د دې نقصانات دی چې په اټماسفیر کې د بار ریډ کیږي نو زموږ اوزون چې کوم خراب شوی دی هم د فری ریډیکل د لاس خراب شوی دی اکیم د کلورین انواله نو ګوره دا فری ریډیکل بس پر روح کلورین باندې اٹیک وکړي دغه به هومولیټیکل کلمات کی نو ځاله به د سیل ول او سری ریډیکل بیا نو دغه شرط به د پروسس بیا سره شي دلته کې بیا سره بیا شي دا بس په ساکل کې بار راوالي فری ریډیکل څه شي خانه دا یو سپیشي دا یو اټم دی یا د ګروپ اف اټم دی چې په هغه باندې د پاسه سنگل الکترون خو پازیټیو یا نیگیټیو چارج به نه دا فری ریډیکل چې جوړیږي په کم طریقه باندې جوړیږي په هومولیټک فیوژن باندې جوړیږي هومولیټک فیوژن کسی شری چې دا یو باند چې کوم مات شو دې کې د الکترون دوه طرفونه یو شان ډیسټریبیوټ شي هومولیټک فیوژن دی ته وایي لکه د سینې چې یو اټم تر الکترون لاشي دوه خپل الکترون والی ریپرزنټیشن یې څه کوي چې په اټم بل پاسه یا په ګروپ اف اټم بل پاسه بسې ډاټ به ان پر الکترون به ډاټ به یا ان پر الکترون به وس ایکسپلینیشن مونږ کو خدایت ساتي چې باتاستو چې د فری ریډیکل مثال د منځري دی مطلب دلته کې په کیمستري کې د منځري مثال صحیح ریاکټیو به انرژیټک به ریاکشنی بار بکای پر روغ مالیکول باټه کې دا غره فری ریډیکل جوړي دي ته ویل شي انرژیټک دي ته شي فری ریډیکل څورته شي نو چې کلم فری ریډیکل جوړ شو بس دا باندې مات فری ریډیکل جوړ شو مستاسو خاله دا فری ریډیکل په ځای پاتې شي کنه د ریاکشن کوي د یوازې نه پاتې کېږي د انډیپندنټلی نشي ایگزیست کېده د به زیو ریاکشن وکړي لکه سټیج 4 ولا مخله راغی د سټیج 4 په هایدروجن باټه کوي دا غره هایدروجن نو کوي ځان ته اٹیچ کې ځان سټیبل کی او دا غره ریډیکل جوړ کی د سټیج 3 بو سپریډ ماس پر کې ګرځي او دیو بچا باندې اٹیک کوي د سوبر فری ریډیکل نه خراب چاور په ریاکشن نه سٹارټ کی نو کوېسچن به دې سره د شي چې فری ریډیکل یو एग्जांपल باندې ولیکي نو ډیفینیشن او دا एग्जांपल ورته بیا لیکي تاسو دې سره د شي هاو فری ریډیکل از فارم څنګه جوړیږي تاسو ورته بیا دا لیکي چې په هومولیټک فیوژن جوړیږي एग्जांपल وو سره دا ورکوي
पेप्सिकोज کې راځي چې هومولټیک فیوژن باندې کم اټم جوړیږي کیټاین جوړیږي اناین جوړیږي کنه فری ریډیکل جوړیږي دا به یاد ساتئ ها تل دا एग्जांपल در کې چې دا څه شي کیټاین دی کې اناین دی کې فری ریډیکل دی نو دا پیپسیکوز کې راتلی شي یا تل دا ریاکشن در کې چې تا ته وایي چې دا یو ریاکشن دی سپوز دس یو ریاکشن در کې ها ګورئ دا نوٹ شوی دی کنه تاسو نوٹ کړی حال एग्जांपल در کې په پیپر کې چې د دې کلورین نه فری ریډیکل جوړ کړي convert the following into free radical form this question راشي دا اسانه خبره ده چې د دې کې چې کوم باند دی سپوز کلورین او کلورینوس کې سنگل باند دی دا به هومولټیک کلمات شي د خپل الکترون ولې د خپل الکترون ولې د کلورین ریډیکل به جوړ شي یا تعالی در کې چې CH4 پلس کلورین ریډیکل له پدې کې د CH4 فری ریډیکل ته کنورټ کړي نو بیا هغه خبره ده چې په CH4 کې چاپیرا سلور باند دي او کلورین ریډیکل ورته راشي دا هغه فری ریډیکل دی به دا باند هومولټیک کلمات کې یو الکترون به دته ملاوي شي یو الکترون به دته ملاوي شي دا دواړه ملاوي شي د HCl جوړ شو څه جوړ شو ا دا فری ریډیکل پاتې شو کنه نو تاسو دې فری ریډیکل کنورټ کړئ دا به څه کنورټ کړئ ستاسو سره راتلې شي چې په کیمستري کې د کم ریاکشن دی چې هغه سټاپ کېدی نشي او MCQs کې راغلی تاسو اپشن درکړي چې کیټاینیک فارمیشن انایونیک فارمیشن فری ریډیکل فارمیشن نو فری ریډیکل فارمیشن دی پوه شوئ فری ریډیکل چې دا یو انسټیبل سپیشي ده ریاکټیو سپیشي ده د په اخرنی شل کې چې دا الکترون چې ایکسایټډ فارم کې انرژیټیک ریاکټیویټي ډیره زیاتې تر هغه پورې نشته چې سپر ریاکشن نمونګه فری ریډیکل وسته نه حالدین علاوه چې دا موږ پر ریپرزینټ کوو چې لپاسه موږ سولې کو ډاټ ولې پرې پوه شوئ پرې کې څه کوېشن نه وکړي فری ریډیکل په سبا جوړیږي کم ریاکشن باندې هومولټیک فیوژن شاباس په دې لپاسه باندې پازیټیو چارج کې نیگیټیو کې صحیح په ډاټ په او دا نیوټرلی کې اناینی کې صحیح نیوټرلی لپاس په چارج مارج باندې نیوټرل به لپاس په ډاټ به ها او دا ریاکټیو دی کنه نان ریاکټیو سپیشي دا ریاکټیو مطلب سره ریاکشن کوي بار بار ریاکشن کوي چې د ریاکشن نه ما فری ریډیکل نه وسته آیا دا ریاکشن په خپل ختمې دي شي نو موږ بس کو فری ریډیکل به ختمو نو دا غیر لپاره به ریاکشن سټاپ کو نو فری ریډیکل به وباسو پرې پوه شوئ پدې کې څه کوېشن زمانه وکړي شابه سوچ وکړئ پدې کې څه خبرې دي اضافي خبرې زمانه تاسو کې څه پکې نو وایي شته به کې څه کوېشن شاباس ها هیڅ نشته بس ته